نن موږ دلته دوه خبرو دپاره راجمع شوي یو. یو خو 5 فروری ده، د خپل د کشمیر د رونو سره به سره یکجهتي کوو، او بل چې زمونږ په دا وطن، زمونږ په دا خاوره، زمونږ په دا خیبر پښتونخوا باندې یو ځل بیا د دهشتګردۍ د ترهګرۍ کوم اور لګېدلی دی، د هغې دپاره به آواز اوچتوو، د امن خبره به کوو، د خپل د ژوند خبره به کوو، د پښتنو د بقا خبره به کوو. څومره د افسوس خبره ده چې 15 کاله تېر شول خو موږ خپل کشمیري رونو ته ازادي ورنکړه. موږ هغه کشمیري رونه د هندوستان د تسلط نه آزاد نه کړی شو. د هغې وجه څه ده؟ نن که په دې وطن کې بدامني ده، نن که په دې وطن کې ترهګري ده، نن که کشمیر غلام دی او محکوم دی، نو د دې ذمهوار زموږ حکمرانان دي، د دې ذمهوار زموږ د ریاستي ادارو مشران دي. چا چې په تېر 15 کالو کې هېڅ کارکردګي ونه ښیله. رونو تاسو ته معلومه ده چې نن 3 کاله مخکې هندوستان یو قدم اوچت کو او د کشمیر چې کوم یو خصوصي حیثیت و هغه ختم کو او کشمیر باندې براه راست بل تسلط قایم کو. د هغې په جواب کې زمونږ خو دا خیال و چې زمونږ حکمرانان به پاسي خپل فوج ته به ووایي، خپل آرمي ته به ووایي چې اوس مطلب د برداشت لوړ ختم دی، اوس جنگ پکار دی، د خپل کشمیر تپوس پکار دی. خو د افسوس خبره دا ده چې هغې خاموشي اختیار کړه، هغې باندې غلي پاتې شول، هغې کې دومره اخلاقي جرأت نو چې جنگ خو لرې خبره چې په سفارتي محاذ باندې د خپل کشمیر تپوس کړی وی. او د هغه وخت وزیر اعظم دا ووی چې موږ دومره کولی شو چې هره جمعه به راجمع کېږو او د مانځه نه بعد 2 منټه خاموشي اختیارو. او مغه وزیر اعظم و چې کله یې دلته راغلی پارټۍ حکومت ختم شو نو بیا روډونو ته م راوتو، بیا جلسې هم کولې، بیا جلسونه هم کول، بیا لانګ مارچونه هم کول. نو زموږ د حکمرانان، زموږ د واکداران، زموږ د جرنیلان دا د کشمیر سره مخلصه نه دي. نو څومره د افسوس خبره ده چې 15 کاله وشو چې زموږ د پښتنو په خاوره باندې اور لګېدلی دی، جنګونه دي، بم دماکې دي، ترهګري ده، دهشتګردي ده. حکمرانان، زموږ جرنیلان، زموږ واکداران هغه د غفلت په خوب باندې اوده دي. نو رابېدارېدل به غواړي، راپاڅېدل به غواړي. دا مرګ خو هسې نه مرګ دی، یو ورځ به خامخا راځي. خو که په نرتوب باندې مړ شو، د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره مو اواز اوچت کو، خپل راتلونکي نسلونه مو د ظلم نه خلاص کړل، دا به زما او د ستاسو غټه توره او غټه غیرتي. نن ورځ 5 فروری ده. 5 فروری دا د کشمیري رونو سره د یکجهتۍ د اظهار دپاره د جماعت اسلامي په درخواست باندې حکومت پاکستان شروع کړې ده. او د دې بنیادی مقصد دا دی چې دا 5 فروری راشي چې موږ د خپل کشمیري رونو سره د یکجهتۍ اظهار وکړو. کم چې د 15 کالو نه په ظلم او په جبر کې لګیا دي هغه وخت تېروي. جماعت اسلامي سره ودرېږئ، جماعت اسلامي سره مرسته وکړئ. د صوبه کې چې کم د امن امان صورتحال دی، کم ټارګټ کیلنګ روان دی، کم بم دماکې روانې دي او کم قتل و غارت روان دی، موږ د دې مذمت کوو او حکومت ته م وایو او دې ادارو ته م وایو چې د دې صوبه کې چې دا کم قتل و غارت دی دا د فلپور بند شي. تاسو په بارډر باندې تارونه ولګول، فینسینګ تارونه م ولګول، خاردار تارونه م ولګول، افغانستان نم لارې بند کړلې. د هغې باوجود دا قتل و غارت د پښتنو روان دی. موږ د دې مذمت کوو. په دې خیبر پښتونخوا کې چې هغه 2 ورځې مخکې کومه واقعه شوې ده، نو هغې زموږ زړونه دردولي دي، زموږ هغه وینې لا اوس هم وچې نه دي. نو هغه سکیورټي ادارې چې هغې زموږ حفاظت کوي، د دې وطن او د دې خاورې حفاظت کوي، نو هغه پولیس وروڼه چې هغې سره کوم بربریت مظاهره وشوه، نو او بله ورځ یو سړي وایي په دې دغه باندې سکیورټي والا وایي پښتانه پاکستان نه مني، پښتانه د پاکستان خلاف خبره کوي. زه ورته دا خبره د سټیج نه کوم چې پښتنو پاکستان جوړ کړی دی، پښتنو ټول عمر فرنټ لاین باندې خپل وینه او خپل بچي قربان کړي د دې وطن دپاره. زما وروڼو پښتنو سره چې په دې ریاست کې څه وشو، د
پښتون قوم او د پښتون بچو سره او د پښتنو خویندو سره چې په دې ریاست کې دوی زه ورته دا وایم والله ته پنجابي سره دا وکړه هغه د دیوار بچی کې د پاکستان خلاف وایي موږ لا د پاکستان خلاف ناره نه ده والې زموږ وینې تویږي او بله ورځ مو سل ځوانان شهیدان شول سل خاندانونه هغه ځوانان یوازې نو هغوی پسې خاندانونه تړلي دي خویندې میندې کونډې شوې میندې بورې شوې وروڼه دا د پښتنو ګناه څه ده او نن د کشمیر د سودا باوجود هم په پاکستان کې مسلمانان د هغې د یکجهتۍ دپاره هم روتی دي او په هره چوراهه کې په هر بازار کې د هغې سره د یکجهتۍ آواز یو کوي او کوي زما محترم ورونو مونږ خو د کشمیر خبره هم کوو او د نور عالم اسلام د مسلمانانو خبره به هم کوو خو زمونږ د خیبر پښتونخوا په دې موجوده وخت کې چې کومه یو سانحه وشوله یقینا دا ده چې دا زمونږ دپاره د برداشت نه بهر ده محترم ورونو د دې پېښور دا سانحه دا زمونږ دپاره لومبنۍ نه ده خو مسلسل په دې خیبر پښتونخوا کې د پښتون زندګۍ سره د پښتون ماشوم سره د پښتون ترقۍ سره جبر کیږي ظلم کیږي د ترقۍ په لوري د پښتون قوم مخې ته نه پرېښودل کیږي او د دې وجه زمونږ د دې وطن زمونږ د دې پاکستان دغه خلکو دی کوم چې په اقتدار کې په ماڼو کې ناست دي او ستو زما د سر فیصلې کوي نو هغې کې موږ په دې خبره د دې خبرې مذمت کوو چې د دې پښتون قوم ګناه څه ده چې په هر ځای کې وهلي کېږي په هر ځای کې ټکولې کېږي او په هر ځای کې مایوسه کېږي رونو د 21وي صدۍ کې دنیا لګیا ده د ترقۍ په لوري او مونږ صرف دومره قدرې کار کوو چې مونږ جړاګانې کوو مونږ خپل مړي راټولوو په دې خپله خاوره باندې امن غواړو خوشحالي غواړو سوکالي غواړو د بارودو جنگ نه غواړو دماکې نه غواړو زما بچي ته د قلم او د کتاب ضرورت دی د دماکو او د بارودو ضرورت نه دی یو مقصد دغه دی چې د پېښور کومه صالحه شوې ده هغې کې چې د پولیس کم زمونږ ګلالي ځوانان شهیدان شوي دي مونږ هغوی ته په دوه لاسي باندې سلوټ پیش کو خراج تحسین پیش کو